امیر صاحب د ټولو ناول خو ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کومه دا راته ووایي چې اختیار ولي خان صاحب هم یو ډېر ذمهدار سړی دی هغه په سټرګل باندې په کوشش باندې نصرالي دی شمولیت وکړه پارټۍ تر امیر مقام صاحب رد عمل رالی په دې باندې څه وجه ده امیر صاحب دا راته ووایي چې په پارټۍ کې ډسپلن کله نه دی فالو شوی یا هغه هایرارکي نه ده فالو شوی په کار دا و چې تاسو په اعتماد کې اخیستلی شوی و امیر مقام صاحب اخیستلی شوی وی هغه تاسو نه یې اخیستلی شوي تاسو د خپل خفګان اظهار په دې باندې وکړو اوس مونږ څنګه وګڼو نصرالي د مسلم لیگ نون حصه ده یا نه ده بسم الله الرحمن الرحیم د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما یو نوې مسله پیدا شوې ده د تنگ تحصیلي تنګي نصرالي او شیرالي چې چا تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره و هغې پاکستان مسلم لیگ نون جاین کو اختیار ولی خان صاحب رالی د هغې په شمولیتي غونډه کې هم موجود و په هغې باندې بیا د امیر مقام صاحب له طرفه چې چونکې د خیبر پښتونخوا د مسلم لیگ نون صدر دی د هغه له طرفه پرې رد عمل رالی او د خفګان اظهار یې وکړو نو دا وخت ما سره د پاکستان مسلم لیگ نون د ضلع چارسدې صدر مې همایون کاکا خیل صاحب موجود دی د دوی نه اصل کهاني اورو چې سره مې صاحب د ټولو ناول خو ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کومه دا راته ووایي چې اختیار ولی خان صاحب هم یو ډېر ذمهدار سړی دی هغه په سټرګل باندې په کوشش باندې نصرالي دی شمولیت وکړه پارټۍ تر امیر مقام صاحب رد عمل رالی په دې باندې څه وجه ده بسم الله الرحمن الرحیم لومبې خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو دلته راغلی چونکې نن زموږ په دې خاندان یو ډېر لوی غم راغلی دی او نن زموږ د ټول کاکا خیل قوم ګرینډ جرګه وه او د پاکستان د هر ګوټه زموږ سادات کاکا خیل میاګان راغلي نو نن په یو داسې موقع تاسو تپوس کوئ چونکې سیاسي دغه ورکول زه نه غواړم خو تاسو د جذباتو قدر کوم او بالکل دا داسې خبره راغلې وه چې بله شپه اختیار ولی ما ته د شپې ټلیفون وکوي چې یاره دغسې ماله چې دی نو نصرالي دی د عمرې نه راغلي یم د روټۍ دعوت یې راکړی دی او زه به ځم تا پسې به درشم ته به ما سره یو ځای لاړ شي نو هغه ته ما ووایي چې یاره یو خو دا ټیم داسې دی چې دا اوس ته ما ته د شپې نه وی بل دا دی چې هغې تا له دعوت درکړو پروګرام یې جوړو نو زه د ضلع د صدر په حیثیت یا تا سره مخکې نه خبرې کولې خواهش یې ظاهروم نو د آیین مطابق او د ډسپلن مطابق زه د ضلع صدر یم چې داسې څوک دی پارټۍ ته راځي او خواهش کوي نو هغه به ډایرکټ ټوپ نه وایي هغه به د ضلع صدر تنظیم سره میلاویږي به خپل ملګري په اعتماد کیلي او بیا به د پارټۍ چې کوم مشران دي نو زموږ صوبایي صدر انجینیر امیر مقام صاحب دی بیا لکه زه که د ضلع صدر یم د صوبې زه به بیا ځکه دی خو به بیا دا ډیمانډ کوي چې ما له مشران راوله نو موږ به بیا هغې سره خبره کوو نو داسې یو د هرې دغه یو دغه وي طریقه کار وي نو هغه دې ډایرکټ چې دی نو هغه سره یې رابطه وکړه نو ما ورته وویل اختیار ولي خان تا سره زما ورور ولي د تعلق ته ډېر د پخوا نه دی زموږ ورور بی دی دې نه انکار نشته او یو ذمہوار قسم دی په پارټۍ کې خو دا کار داسې نو په کار په دې کار غیر ذمہوار کړی دی بالکل دغسې ورته ووایه زه د هغې نه په هغې زما ګیلم وه هغه لکه ډېر بیا کوشش وکړه خو ما وی داسې خو څوک نه ځي که نه د چا چای روټۍ چونکې موږ په خپل غم هم یو او بیا چې داسې پروګرام جوړېده نو دا خو داسې ضرورت نه و چې دا داسې بس ته ما ته د شپې نه وایې چې سبا نه پروګرام دی هلته به ځو نو داسې څه مجبوري کیدی شي که نه نو هغه خو بس هغه په مجبوري وکیدی شي هغه هغې پروګرام له راغی د پارټۍ زموږ د مسلم لیگ صرف د تحصیل چارسدې صدر دی ویل تنګي صدر حاجي حیات الله دی او هغې یا زموږ ضلعي جنرال سیکرټري صاحب هم د دغه تنګي کې دی حاجي صوبهدار صاحب هغه دغلته کې چې دی ناظم هم دی د ګنډېري د علاقه ده د هغه او یا زموږ د سوشل میډیا یا نور د تنظیم ورکر کینډیډیټ دا هېڅوک پکې چې دی نو صرف د تحصیل چارسدې صدر هغه هم چې دی په غلط فهمۍ کې رضاالله تللی دی هغه پرون د هغې خپلې خبرې یو ځل نه 4-5 پیرې ټلیفون وکړو معذرت یې وکړو ما ته یې معذرت وکړو جی او دی ووایي چې یاره ما ته خو دا پته نه وه چې تاسو پکې نه یې خو ما ته خو ټلیفون وشو چې هغې هم راځي
او تاسو راځئ او هغوی راپسې را روان دي. صحیح نو زه په دغه بوتلی یم نو زه د هغې معافي غواړم او آینده لپاره به داسې نه کېږي. صحیح ده نصب دا راته ووایي چې په پارټۍ کې ډسپلن کله نه دی فالو شوی یا هغه هایرارکي نه ده فالو شوی په کار دا و چې تاسو په اعتماد کې اخیستلی شوی و امیر مقام صاحب اخیستلی شوی وی هغه تاسو نه یې اخیستلی شوي تاسو د خپل خفګان اظهار په دې باندې وکړو اوس مونږ څنګه وګڼو نصر علي د مسلم لیگ نون حصه ده یا نه ده نو د آیین په رو سره چې څوک پارټۍ ته راځي نو هغه به د ضلعې د صدر په دغه راځي که دلته کې زموږ صوبایي صدر امیر مقام صاحب هم راځي نو به د ضلعې تنظیم صدر دا به انفام کوي که زموږ میاں صاحب نواز شریف صاحب راځي نو هم به د ضلعې تنظیم او صدر چې دی نو دا به انفام کوي او داسې حالاتو کې چې اوس یو سړی راشي نو هغه د اختیار ولي خو وایي چې دا شامل نه دی زه روټۍ له راغلی یم زه عمرې له راغلی نو د شمولیت خو څه خبره داسې ماته نه ښکاري صحیح او د پارټۍ د آیین او دغه په مطابق خو یعنی موجوده وخت مونږ دا فرض کو چې هغوی د پارټۍ حصه نه دي دا به د روټۍ یو پروګرام شوی دی دا راته ووایي که په مستقبل کې چېرته کې هغوی راځي د دې باوجود هم مسلم لیگ نون ته راځي نو بیا پې ستاسو له طرف نه اعتراض شته یا د امیر مقام صاحب له طرف نه به پسې اعتراض وي که نه ویلکم به ورته کوئ نو ګوره موږ پارټۍ کې داسې نه یو چې موږ څوک پرېږدونه یا موږ چا سره ذاتي مخالفت دی یا دشمني ده زموږ خو پارټۍ ته چې څوک راځي موږ هر چا ته ویلکم کوو خو د ډیسپلن لاندې د پارټۍ چې څه رول دی آیین دی د هغې لاندې او د هغې یو طریقه وي په داسې راتلو باندې خو که څوک پارټۍ ته راځي نو هغه تاسو په خپله سوچ وکړئ چې د ضلعې نه ورته رکنیت پام نشي میلاویدی د ضلعې د تنظیم اجازت نه وي نو دا یو شی یو طریقه وي که نه نو دا خو داسې ممکنه نه ده داسې څنګه به کېږي صحیح ده امیر صاحب ډېره زیاته مننه م کومه په تاسو باندې چونکې غټ غم دی الله دې اسان کړي بیا هم تاسو مونږ سره دغه یو څو سیاسي خبرې وکړئ خوشحاله م غواړم ښاد اوسئ ډېره مننه یو جهان مننه چې تاسو دلته موږ ته دوه څلورو خبرو موقع راکړه الله مو خوشحاله عزتمند ساته ډېره مهرباني سر ډېره مهرباني